یو مختصر غونتې خبره درته کوم بیا سبق وو. صحابي راغلی حضور علیه صلات وسلام ته وی د الله حبیبه ما ته قرآن وښایه. حضور یو صحابي ته وی دته قرآن وښایه. نو هغه ورته سوره زلزال چې کوم دی هغه یې ورته وښوده چې اذا زلزلت الارض زلزالها. دا پوره صورت چې ورته ورښوده که نه نو حضور علیه صلات وسلام ته دا صحابي راغلی د الله پیغمبره کفانی ذرتان وی زما د پاره 2 ذرې چې کوم دی وی دا کافي دي ښه 2 ذرې وي زما د پاره کافي دي. نو حضور ورته وی صحابي څه مطلب وی الله وایي چې فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره چې چا په مقدار د یو ذرې نیک کار کړی دی که نه د هغې جزا به ویني. وی د نن نه بعد به زه د نیکۍ وړوکې کار هم نه پرېږدم هر یو وړوکې کار دا به زه کوم ښه. او بیا ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره د الله حبیبه د نن نه بعد د بدۍ اوس د ذرې برابر کار هم چې که نه هغه به نه کوم. دا زما دپاره کافي دی. حضور چې دا خبره واورېده که نه صحابو ته یا زما صحابو یا زما صحابو په دنیا کې درته جنتي ونه ښیمه په دنیا کې ګورئ چې جنتي څوک دی. صحابه کرامو ته وي د الله حبیبه ولې نه وی دا جنتي دی ښه دا وی جنتي دی. نو عرض مې دا کو چې قرآن کې الله چې کوم حکم رالیږي په هغې باندې فوراً عمل کول پکار دی ښه. نو قرآن کې الله مونږ ته وی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنانو ته ووایه د الله حبیبه چې سترګې دې ښکته ساتي نظر دې ښکته ساتي چارچاپیره دې چې کوم دنه نامحرمو ته پردو تورسرو ته پردو زنانو ته چې کوم دنه هغه دې نه ګوري ځکه د یو شریف انسان نه دغه کار مناسب نه وي. ټیک شو ځکه دلم سوچ دا پکار دی زه داسې کوم زما وروستو څوک شته زما وروستو چې کوم دی هغه بیک اپ کې څوک شته نو که چېرته هغوی ته داسې کېږي په ما به ښه لګي نو زما په خیال د یو شریف انسان دپاره دقه سوچ کافي دی ښه نور هېڅ نه چې دومره سوچ یې رالی که نه بس خبره ختم. ټیک شوه. نو مطلب دا دی چې یغض من ابصارهم د انسان او د نورو حیواناتو په مابین کې فرق دا دی چې انسان له الله سوچ ورکړی دی که نه نو دی به په دې سوچ باندې کار کوي چې زه داسې کوم نو خامخا به ما سره داسې کېږي چې څنګه زه خفه کېږم داسې د بل هم عزت دی داسې بل هم خفه کېږي نو سوچ پکار دی ښه جي.